الرحيم باب هبة المرأة لغير زوجها وعتقها إذا كان لها زوج فهو جائز إذا لم تكن سفيها. دا یو بیبی دا چې هغه خاوند لري خپل مال کې صاحبه د تصرفاتو دا کنه دا یو جزئی اختلافي مسله ده. غلام لري غلام دا زادول شي کنه شي چاته هبور کول شي کنه شي کنه د خپل مال کې به د خپل خاوند نه اجازه غواړي کنه به غواړي. درې مذاهب دي په دې کې. یو مذهب دا دی چې لا فرق بینها و بین البالغ الرشید. عاقل بالغ چې خپل مال کې جمله تصرفات او جواز لري دغه شان بیبي هم خپل مال کې د تصرفات او جواز لري. دې ته د خاوند د اجازه ضرورت نشته. د خاوند مال نه خپل مال. دا قول سفیان الثوری دی، د امام شافعی دی، د امام ابو حنیفه دا او د ابي ثور دی. دویم دار چې لا يجوز لها ان تعطي من مالها شيئا بغیر اذن زوجها، بی اجازه جائز نه ده. مروی دی دا حضرت انس، امام طاووس، حسن بصری نه، د لیث ابن سعد. او دریم قول د امام مالک دی چې لا يجوز عطاؤها بغیر اذن زوجها الا من ثلث مالها خاصه قياسا على الوصيه. ثلث مال پوری تصرفات نافذ دي، زائد نه دي نافذ. دلته د ذهاب کې مذهب الشافعي والاحناف ته او دا جائز ګڼي. هبه د مرئي لغیر زوجها دا څنګه عتب لري. اذا كان لها زوج فهو جائز اذا لم تكن سفيها، چې سفيها نوي. فاذا كانت سفيها لم يجوز. قال الله تعالى ولا تؤتوا السفهاء اموالكم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا ابو عاصم عن ابن جريج عن ابن ابي هريره قال قال لي عبد الله ان اسماء قالت قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لي مال الا ما ادخل علي زبير فاتصدقوا قال تصدقي ولا توعي فيوعى عليك. وبه قال حدثنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا هشام بن عروه عن فاطمه عن اسماء ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انفقي ولا تخفي فيؤتي الله عليك ولا توعي فيوعي الله عليك. وبه قال حدثنا لا توعي او وعات شيء مقدا خزانه مجوړوا فيوعي الله عليك. د خدای د خوانه په وعا کې خدای شي ان در باندې بند شي. عن ليس عن يزيد عن بخير عن قريب مولى ابن عباس ان ميمونه بنت الحارث لا تحصي مار المكوا فيحصي الله عليك. خدای تعالی خزانه او په حسابي کار در باندې شروع شي، یعنی بغیر حساب ورکي. او کتا دا شمارل شروع کلابم پشمار درکول شروع شي. بیا دا کوم مشایخ چې دربارونه چلی د دوی کار به حساب وي، فاعتا کې به حساب وي، شمار نه کوي. دا انها عاقت وليده ولم تستاذن النبي صلى الله عليه وسلم فلما كان ټول عمر کې وباړي حضرت سے دا پیسې نشمار عجبونه به د څه ته څوک بچ تلو زړه به یو د جب ته ویلاس راځي کې په سویل په مزرګونان به ممکن شي براله ورته دا وخت بلاش اور کله به حساب وکولا. تعالی ما تدیر او تراوسین عليه في قلب اشعار او موږ استاد د په کله کشمار او د شمارل ویل فن کوي چې الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. نا ويل لكل همزه لمزه الذي جمع مالا وعدد. ومزل څوک د اجمال جمع کوي وعدد او شماري. ان يعطس وليدتي قال وقالت في قالت نعم قال ما انك لو اعطيتها اقوالك كان اعظم لاجرك اي مثل رحمتك. وقال بكر بن مضر عن عمرو بن بكير عن قريب ان ميمونه اعتقت به قال حدثني بان بن موسى قال كنا عبد الله قال كنا يونس عن سوريان وروة عائشه قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اراد السفر الاسرى بين السيف ايتهن خرج صامها خرج بها معه وكان يختم لكل امرأة منهن يومها وليلتها غير أن صودقة فزمات وهبت يومها وليلتها لعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تبتغي بذلك رضا رسول الله صلى الله عليه وسلم باب بمن يبدأ بالهدية. وقال بكر عن عمرو
بكير عن فريد المولى بن عباس أن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عتقت وليدة لها فقال لها لو وصلت بعد أقوالك كان أعظم لأجرك. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي عمران الجوني عن طلحة بن عبد الله رجل من بني سليم بن مرة عن عائشة قالت قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لي جارين فإلى أيهما أهدي قال إلى أقربهما من كبابا باب من لم يقبل الهدية لعلة وقال وقال هدية قبولنا كده علة وجنا هدية او هبه په دې هدیه کې مقصود چې وي هغه اکرام وي دغه او هبه کې چې وي هغه کې تصدق او اجر او ثواب چې مقصود یې وي. نو باب من لم يقبل الهديه لعله. وقال عمر بن عبد العزيز كانت الهديه في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم هديه واليوم رشوه. نن سبا رشوت ګرځیدل او رشوت چې هغه اخذ دمال دی بغیر عوضه يعاب واخذه بد غنلې عيب غنلې کیږي په اخذ باندې. وبه قال حدثنا ابن اليمان قال حدثنا شعيب بن زهري قال حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن عباس أخبره أنه سمع صعب بن جسامة الليثية وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمار وحش وهو بالأبواء أو بوضان أو نوع من فرسه فقال صعب فلما عرف في وجه رده هديتي قال ليس بنا رد عليك ولكننا حرم. وفي قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان بن سوريا عن عروة بن زبير عن ابي حميد الساعدي قال استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجل من الأصل يقال له ابن الأبية على الصدقة فلما قدم قال هذا لكم وهذا أودي لي قال فهلا جلس في بيت أبيه أو بيت أمه فينظر أيهدى له أم لا والذي نفسي بيده لا يأخذ أحد منهم شيئا إلى جاره يوم القيامة يحمله على رقبته إن كان بعيرا له رباعنا أو بقرة لها خوار أو شاة كيعرس مرفع يديه حتى رأينا عفرة إبطيه اللهم هل بلغت اللهم هل بلغت. باب إذا وهب هبة ورکی سوک چاته وهبه وعده ثم مات وفات شي قبل أن تصل إليه دي مهدا له تا موهب له تا موعود له تا دا شی ونه رسیږي. نو دا چا کیږي؟ اصل کې یو مسله د تتمه د هبه دا چې دا صرف په کلام سره راځي او په قبض باندې راځي. نو دا مسله مختلفه ده. امام مالک او احمد وایي چې د دې تتمه په کلام سره کېدی شي او امام شافعي او ابو حنیفه رحمهم الله وایي چې لا تتم الهبه الا بالقبض. چې قبض د موهوب له نه راغله دا د محض عدت او وعده ده عین رجوم کې دي شي په اتفاق د علماء باندې او دا تمام املانه ده. وارثان ته بس نقل شي مخکې د قبض او هر چې دا چې او وعده ثم مات قبل ان تصل الیه غتر رسیدلی نه دا د چا کېږي؟ نو قال عبيد إن مات المهدي وكانت فصلت الهدية كدا مهدي مرشي او دا هدیه بیل شوی مراد قبض ده د مهداله لا استورغلی والمهداله حي فهي لورثته. دا د مهداله د ورثوږي یعنی معنی دا شو چې دا مهدی مخکې مړ دی او دا کومه هدیه او د وعده چې کړی د دایره بیل کړی هم دا ورته. نو دا د مهداله خرستو شو کنه هغه حیات دی هغه ته ورثه چې هغه مړ شو هغه ورثه وتلا. وإن لم تكن فصلت كبيلة كري نوى أو قبضة مهداله في نوى راغلي فهو لورثة الذي أخذا دا ورثه دا مهديكي يعني هبه تماما ندبيا. دا عبيدة دا قول تايد دا مذهب دا چاكي دا أحنافو كي دا شوافعو كي. وقال حسن يوم مات قبله حسن بصري دا دا چکم يوم مخي مرشي مهداله مهديكي دا د ورثو د مهداله کېږي. دا قبض الرسول چې استاد په قبضه کړي ته چاته شی ورکړه د فلاني تورکا هغه استاد په قبضه وکړه کنه دا قبضه کفایت کې په ځای د قبضه د مهداله باندې مهداله چې قبضه کړي وي
او وفات د مهدي نه مخکې وي نه وروسته وي ورته ته ترکیږي هغه مقبوض شو دغه شان چې رسول قبض وکړه صدام د مخداله کېږي. امام مالک رحمت الله علیه رائے کشان درای د حسن بصری ده چې دا د مخداله کېږي چې کله استاد په قبضه کړي. وقال احمد واسحاق وان كان حاملها رسول المهدي رجعت اليه وان كان حاملها رسول المهدي اليه فهو لورثته. وإذا رسول بګوري چې دا رسول څوک دی نو کچرته دا شی چې قبضه کړی دی دا د مهدي د خوانه استاد دی نو دا واپس ده شو او کدا د مخداله ګور علی ګل دی ورته شی ته ما تراوړه دا د مخداله شو. وبه قال حدثنا ابن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابن المنكدر سمعت جابرا قال لي النبي صلى الله عليه وسلم لو جاء مال البحرين اعطيتك هكذا ثلاثا فلم يقدم حتى توفي النبي صلى الله عليه وسلم فامر ابو بكر مناديا فنادى من كان له عند النبي صلى الله عليه وسلم عيدة او دين فلياتنا فاعطيته فقلت ان النبي صلى الله عليه وسلم وعدني فعصى لي حتى لا دا ظاهرا دلیل لپاره د امام احمد شو چې قبل القبض هبه تمام شو قبل القبض هبه تمام شو. په اصل کې د دې نزاع وخت کې ښکار کیږي چې کله د صدیق اکبر صاحب او د نزاع راغلی وي چې زین نه درکو په وخت به حق دی دا رجوع به صحیح کېده کنه صحیح کېده هغه مخکې مسله ده او چې نظام ناراضي او چا وعده کړی زما پلار تاسو سره وعده کړی زه به دا شی در کوم راشه چې درې کوم دا خبره ده چې ادا کړی شي هغه خلیفہ د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم هغه وعده کړی او وعده یې پوره کړ. بابن كيف يقبض العبد والمتاع وقال ابن عمر كنت على بكر صعب فشرا قبض چې په موهوب له کې موهوبي کې موهوب له لرا د تتمیم د هبه د پاره د جماهیر مذهب شو. امام بخاری دې طرف ته رجحان لري شواهد نه پته لګي اگر که شاهدین دو پیش کړل شاهد د عبیده چې د مذهب د احناف او تایید کوو شاهد د حسن بصری چې د مذهب د موالک او تایید کولو. خو دا قبضه چې د څه طریقه باندې کیږي باسلام الواهب لها الى الموهوب له چې واهب موهوب له ته د موهوبه تسلیم کی او اختیار ورته ورکی چې په څه کوي. واختلفوا في الحياضة هل هي شرط لصحة الهبة أم لا. صدیق اکبر سے عمر فاروق عثمان ذو النورین ابن عباس معاذ شریح مسروق شعبی ثوری والشافعي والكوفيون قالوا ليس للموهوب له مطالبة الواهب بالتسليم مطالبه حق نه لري لأنها ما لم يقبض چې قبض کړي نه نو دغه وخت پورې دا هبه تا معنا ده چې احسان ورسره کی وربې کی کینه کې رجوع ورته کولې شي. وقال اخرون تصح بالكلام دون القبض كالبيع. دا مروي دي د علي ابن ابن مسعود ابن امام مالک او امام احمد دغه مذهب دی بیا. وقال هو لك يا عبد الله وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سنان بن ابي مليكة عن النسور بن مخرمة انه قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ابيات ولم يؤت مخرمة منها شيئا فقال مخرمة يا بني انطلق بنا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلقت معه فقال اذكر فضعه لي قال فدعوته له فخرج اليه وعليه قضاء منها فقال قضأنا هذا لك قال فنظر إليه فقال رضي مخرمة فابن إذا وهب هبة فقبضها الآخر ولم يكن قبلته. نجازت جائزه شو ناقض شو دا هبه تمام تورث وبه قال حدثنا محمد بن محبوب قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمرو بن زوري حميد بن عبد الرحمن النبي هريره فقال جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هلكت فقال وما ذاك قال وقفت باهلي في رمضان قال تجد ركبه قال لا قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين قال لا قال فتستطيع أن تطعم 60 مسكينا قال لا قال فجاء رجل من الأنصار بعرق والعرق والمكتل فيه تمر فقال اذهب بهذا فتصدق به قال على أحوج منا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي بعثك في الحق ما بيننا بقيها أهل بيت أحوج منا ثم قال لله فأطعمه أهلك باب إذا وهب دين على رجل قال شوبت عن حكمه وجاهد ووهب الحسن بن علي لرجل دينه وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان عليه حق فليعطيه او ليتحلله منه. وقال جابر قتل ابي وعليه دين فسأل النبي
فسأل النبي صلى الله عليه وسلم غرماءه أن يدخلوا تمر حائط ويحللوا أبي. وبه قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس وقال ليس حدثني يونس عن ابن شهاب قال حدثني ابن كعب بن مالك أن جابر بن عبد الله أخبره أن أباه قتل يوم أحد شهيدا فاشتد الغرماء في عقوقهم فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمته فسألهم أن يقبلوا ثمر حائطي ويحللوا. زما د باغ د میوې پکې قبولي کوي تخمینا نه در واخلي ويحللوا ابي زما پلار تحلیل کوي یعنی بس معافي کوي. فابوا ولم يعطهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حائطي ولم يكسره لهم لم يعينه لهم ولكن قال سأغدو عليك. قال فغدا علينا حين أصبح فطاف في النخل فدعا في ثمر بالبركة فجددتها فقضيتهم حقوقهم وبقي لنا من ثمرها بقية. لا صرف ويحلل أبي ده غزك استدلال لذا. مجيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس فأخبرته بذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عمر اسمع وهو جالس يا عمر. فقال عمر ألا نكون قد علمنا أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم والله إنك لرسول الله وهو عفة الواحد للجماعة. عبادة واحد جماعة لرا دیتا هبه مشاع ویل کیږي. هبه مشاع جماهیر علما او یاران د مذهب زمونږه جایز غني. امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ جایز نه غني. هغه وایي چې شرط د تتمیم د هبه د پاره موهوب له لرا قبض ده په موهوبه باندې او په مشاع باندې قبض نه کیږي. قبل التقسیمه په مشاع باندې قبض نه کیږي په دې وجه باندې. خدا غلطه دا مختابه قول اگر که دلیل خو یې موافق دی خو نصوصو کې شوی دی چې به د مشاع نو مختابه قول په دې کې یارانو دی هغه او فقط بالدلیل هم دی او هغه چې نو دا مذاهب سلمایت هم پکې دی په وجه مختابه دی. وقال تسمع للقاسم بن محمد وابن ابي عتيق ورضوان وفي عائشه بالغابه وقضى طاني معاويه ب100,000 فهو لكما. ایت وکړه څو تور کړه کنه فهو لكما تاسو شو صاحب د مشاع تقسیم کړي په نه راځي. وبه قال حدثني ابن قزعة قال حدثنا مالك بن ابي حازم عن صالح بن سعد ان النبي صلى الله عليه وسلم اوتي بشراب فشربه عن يمينه غلام وعن يساره الاشياء فقال للغلام ان اتمتني اعطيت هؤلاء فقال ما كنت لاوصل بنصيب منك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم احدا فصله في يده. دا شی چې یو تورکو دی غلام ته په دې کې نور مشاع حصہ وکنه اوله حق دی او اوله د تورک پکې. باب الحكة المقبولة وغير المقبولة والمقسومة وغير المقسومة. وقد وهب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لهواتنا ما غنموا منهم وهو غير مقسوم وذي غير مقسومة كجديدة عبادة مشاعرة قامة جمهور مزد. وقد وهب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لهواتنا ما غنموا منهم وهو غير مقسوم غتقسم شوينه. وبه قال حدثنا ثابت قال حدثنا مصر من محارب بن تسار عن جابر قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد فقضاني وزادني. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن محارب قال سمعت جابر بن عبد الله قال بيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيدا في سفر فلما اتينا المدينة قال ائت المسجد فصلي ركعتين فوزنا. قال شعبة اراه فوزنني قال فأرجع فما زال شيء حتى أصابها أهل الشام يوم الحرة. وبه قال حدثنا قتيبة عن مالك عن أبي حازم عن صالح بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتي بشراب وعن يمينه غلام وعن يساره أشياء فقال للغلام أتأذن لي أن أوتي هؤلاء؟ فقال الغلام لا والله لا أوتر بنصيب منك أحدا فصله في يده. وبه قال حدثنا عبد الله بن عثمان بن جبلة قال أخبرني أبي عن شعبة بن سلمة على سمعت أبا سلمة عن أبي هريرة قال كان لرجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم دين فهم به أصحابه فقال دعوه فإن لصاحب الحق مقالا وقد اشتروا له سنا فاعطوها إياه. فقالوا إنا لا نجد سنا إلا سنا هي أفضل من سنه قال فاشتروها فاعطوها إياه فإن من خيركم أو خيركم أحسنكم قضاء. عبادة فضل في السن في القرض مشاعا رالا او دارنگی عبادة رجحان على ثمن البعير مشاعا رالا پرود جابر سيبكي او دارنگی استوهب نصيب الشرب من الغلام كذلك مشاعنا. إذا وهب جماعة لقوم أو وهب رجل جماعة
وبه قال حدثني ابن بكير قال حدثني سنان قيل عن ابي شعب عن عروة عن مروان بن الحكم والمسور بن مكرمة أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حين جاءوا وقت هوازن المسلمين وسألوا أن يرد إليهم أموالهم وصبيهم فقال لهم معي من ترون وأحب الحديث إلي أصدقه فاختاروا إحدى الطائفتين ما استجوا إما المال وقد كنت استعنيت وكان النبي صلى الله عليه وسلم انتظرهم بضع عشرة ليلة حين انتقل من الطائف فلما تبين لهم أن النبي صلى الله عليه وسلم غير ضاد إليهم إلا إحدى الطائفتين قالوا فإنا نختار سجنا فقام في المسلمين وأثنى على الله بما هو أهله ثم قال أما بعد فإن إخوانكم هؤلاء جاءونا طيبين وإني رأيت نرد إليهم سقيهم فمن أحب منكم أن يطيب ذلك فليفعل ومن أحب أن يكون على قصده فقال نعطيه إياه من أول ما يطيق الله علينا فليفعل فقال الناس طيبنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم فقال لهم إنا لا ندري من أذن منكم فيه ممن لم يأذن فاتحوا حتى يرفع إلينا ورفعوكم أمركم فرجع الناس فكلموا ورفعوهم ثم رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروا أنهم طيبوا وأذنوا فهذا الذي بلغنا من صدي حوازنا قال ابو عبد الله هذا الأخير قول الزهري فهذا الذي بلغنا لو من أوجد له هدية وعنده جلساء فهو أحق به ويذكر عن ابن عباس أن جلساءه شركاؤه ولم يصح. دا ابن عباس من روایت منقول له سند په لحاظ جرح به کوي دا صحیح نه دا روایت. او بیا امام ابو یوسف رحمت الله علیه راغی محمل دا خود له دی چې د قاضي هارون رشید بادشاہ په دربار کې قاضي وغه ته ډیر عطیه ورکړه. هغه مرګر ورته وی حدیث شریف کې راغلی چې جلساء حکم شرکاء حکم مرګري ستاسو شریک دي او قاضي ابو یوسف ورته وی دا معاموي دا په حق معقول او مشروب کې دا پیسو کې نه دا هغه ورته محمل ولا ډول دا چې څوک لاس ته څو چاته شعر او هغه شریکان دي په کې لکه تاسو به ویلا فروټ شریک دا هدیه شو که هبه شو ده. وبه قال حدثنا محمد بن مقاتل قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا شعبة بن سلمة بن كهيل عن ابي سلمة عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اخذ سنا فجاء صاحب يتقاضاه فقالوا له فقال ان لصاحب الحق مقالا ثم قضاه افضل من سنه فقال افضلكم احسنكم قضاء. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابن هريرة عن عمرو عن ابن عمر انه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر وكان على فكر صاب لعمر وكان يتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فيقول له يا عبد الله لا يتقدم النبي صلى الله عليه وسلم احد فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بعديه فقال عمر هو لك فاشتراه ثم قال هو لك يا عبد الله دا وسته ورکړه دین استدلال کوي کنه صحابه نورم ډیرونو شرکانو کوي قال إذا وهب بعيرا لرجل هو راكب وهو جائز. وقال لنا الحميدي حدثنا سفيان وقال حدثنا عمرو عن ابن عمر قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر وكنت على بكر صعب فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بيعنيه ما كنت سوي نازل کله تخلیه په منزله د نقل باندې فيكون ذلك قبضنا هبه صحیح شو دا خبر شو. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو لك يا عبد الله باب هدية ما يكره لبسها. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر قال راى عمر بن الخطاب حلة راى اعتبار المسجد فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لو اشتريتها فلبستها يوم الجمعة وللوقت قال انما يلبسها من لا خلاق له في الاخرة. ثم جاءت حلل فاعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر منها حلة فقال اكثرتنيها وقلت في حلة عطارد یو سړی هغه ودا جوړي خرڅولي او چا ویلي دا غسړې دی چې دا وکړه او کسر او د خلکو تطلو خندول وای اساس دی وته کول نه بچیانو به ترې غټه غټه جوړي ورچولې ورکولې نو بیا دای څه مشهور شو چې چا جوړه ډېره قیمتي واغې ته به خپل د عطارد ویلا سم د عطارد جامع کړی دي په دې مشهور شوی او څو کوئی چې خرڅون کړي خپلو فقال إني لما سكهاري البشر فكفى عمر أخا له بمكة مشركا. وبه قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا محمد بن صدير عن أبي عن نافع عن ابن عمر على النبي صلى الله عليه وسلم بيت فاطمة فلم يدخل عليها وجاء علي فذكرت له ذلك فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إني رأيت على بابها سترا موشيا فقال ما لي وللدنيا فأعطاها علي. موشي معنى مخطط. فذكر ذلك لها فقالت يأمرني به بما شاء. قال نبی اسلام راغی او ځن لا نړو کنه بیا غوي تاسو وجب او استې په دروازه کې مخططه پرده جوړنده وا
فقالت ليامرني فيه بما شاء خو ما ته دي امر کی قال ترسل به الى فلانا اهل بيت بهم حاجه لانو کر دی ولېږي چې هغه غریبان دي. وبه قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال أخبرني عبد الملك بن ميسرة قال سمعت زيد بن وهب عن علي قال أهدى إلي النبي صلى الله عليه وسلم حلة سيراء فلبستها فرأيت الغضب في وجهي فشققتها بين نسائي باب قبول الهدية من المشركين. وقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم هاجر إبراهيم بسارة فدخل قرية فيها ملك أو جبار فقرأتها هاجرا وأهديت للنبي صلى الله عليه وسلم شاة فيها سم. وقال أبو حميد أهدى ملك أيلتا للنبي صلى الله عليه وسلم بغلة بيضاء فكساه بردا أو كتب له درې واړه روایات دي چې قبول له دې د مشرکین نشه. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا شيبان قال حدثنا انس قال اوتي للنبي صلى الله عليه وسلم جبة سندس وكان ينهى عن الحرير فعجب الناس منها فقال والذي نفس محمد صلى الله عليه وسلم يدي لمنازل صاد بن معاذ في الجنة أحسن من هذا. وقال صيد من قطعت عن انس إنه كيد ردومة أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة عن هشام بن زيد عن أنس بن مالك أن يهودية أتت النبي صلى الله عليه وسلم بشاة مسمومة فأكل منها فجيء بها فقيل ألا تقتلها قال لا قال فما زلت أعرفها في لهوات رسول الله صلى الله عليه وسلم. تاسو ته عبارت تعلق تغیر د لون او تغیر د لون چټا کیو دا ظهر او اثر پاتې. وبه قال حدثنا ابن نعمان قال حدثنا معتمر بن سليمان عن ابي عن ابي قال نذكر عن النبي بكر قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 30 و100 فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل مع احد منكم طعام فاذا مع رجل طعام من طعام او نحو فوجن ثم جاء رجل مشرك مشعل مانا شعر وغرسره سبيل بغنم يسوقها فقال النبي صلى الله عليه وسلم بيعا ومعصية او قال امهبة قال لا بل بيع فاشترى منه شاة فصنعت. وامر النبي صلى الله عليه وسلم بالسواد الفطن ان يشوى وايم لا سواد الفطن دنه دا جګر دی زړه دی دا ټول راواخستل دی او ریڅکړل ما في 30 والمئة الا قد حص النبي صلى الله عليه وسلم له خذ ټوټه دا نه ورته تعالی ان كان شاهدنا فيا وان كان غائبا فبا له ټوټه وتوسات وجعل منها قطعتين فاكلوا اجمعون وشبعنا ففضل القطعتان فحملنا والبعير او كما قال او الهدية للمشركين وقول الله عز وجل لا ينهاكم الله عن ذلك مشرک سره څنګه ته دی ورکه نو دا هغه مشرکین یادوم چې حربین نه دي کنه نمنا کوي تاسو خدای تعالی ان الذين داعي کسان لم يقاتلوكم چې تاسو سره قتال نه کوي فیتین او نو با تاسو من دیارکم نمنا کوي د دین ان تبروهم چې تاسو سنه کیانه دي سو کوي وتقسط اليهم عدلك ان الله يحب المقسطين. فبه قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثني عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال راى عمر حلة على رجل تباع فقال للنبي صلى الله عليه وسلم ابتاع هذه الحلة تلبسها يوم الجمعة واذا جاءك الوقت فقال انما يلبس هذه من لا خلاق له في الاخرة فوجئ رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه حلل فارسل الى عمر من هذه حلة فقال عمر كيف البسها وقد قلت فيها ما قلت فقال إني لم أكسكها لتلبسها تبيعها وتكسوها فأرسل بها عمر إلى أخ له من أهل مكة قبل أن يسلم. وبه قال حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو سامة عن هشام عن أبي أن أسماء بنت أبي بكر قالت قدمت علي أمي وهي مشركة في هذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت وهي راغبة أفأصل أمي قال نعم صلي أمتي باب لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته. هذا جماهير علماء مذهب دي چې رجوع په هبه ناروا ده. امام شافعي رحمت الله علیه والد لر روا غني چې پلار د خپل بچی ته هبه څور کې رجوع کولې شي. زموږ استاد امام صاحب 7 شرایط ویلي چې په صورتونه نوي عین بغیر چې د هبه کې رجوع دا روا ده نه نافذه ده. کراهیت نه خالی نه ده. دا کومه تشبیه چې دلته ورکول شوی ده د مقصود کراهیت ده حرمت نه ده ځکه افعال د سپیچ دي هغه متصف په حل او حرمت نه ګرځيږي په کراهیت ګرځيږي بد کار دی دا. وبه قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا هشام وشعبة قال حدثنا قتادة عن سعيد بن المسيب عن ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالعائد في شيئه. وبه قال حدثنا عبد الرحمن بن المبارك قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا ايوب عن كرمة بن عباس
قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس لنا مثل السوء الذي يعود في هبته كالكلب يرجع في قيئه. وبه قال حدثني ابن قزعة قال حدثنا مالك بن زيد بن اسلم به قال سمعت عمر بن الخطاب يقول حملت على فرس لي في سبيل الله فأضاعه الذي كان عنده فأردت أن أشتريه منه وظننت أنه بايعه برخص فسألت عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تشتري به وإن أعطاكه بدرهم واحد فإن العائد في صدقته كالكلب يعود. لكن شوية النهي للتنزيه لا للتحريم. هذا احنا في سيد دفار لا خبرك غير دفار دليل غير شيء الواحد وحق بهبته ما لم يصب منها شيء وزني وركرش. باب النبي قال حدثنا ابراهيم بن موسى قال حدثنا هشام بن يوسف عن ابن جريج اخبرهم قال اخبرني عبد الله بن عبيد الله بن ابي مليكه ان بني صهيب مولى ابن جدعان اشاعوا بيتين وقدرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى ذلك صهيبا فقال مروان من يشهد لكم على ذلك؟ قال ابن عمر فدعاه فشهد لأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم صهيبا بيتين وقدرة فقضى مروان بشهادته لهم. باب ما قيل في العمراء والركبة أمرته الدار فهي مثلا العمراء والركبة عمرته الدار دي سړي ته مینا کور ورکړی ټول عمر دا د عمر پورې مختص نه بس دا هغه شو دا غنه بعد د معمر له د چا شو د ورثه شو او هر چې رقبه ده نو رقبه کې امام مالک رحمت الله علیه امام حنیفه رحمت الله علیه رقبه چې دا انکار کوي دا غینا کته مخ کې مر شو نو بیرته به زما یو که مخ کې مر شم بیا بستای دا جایز نه غني او هر چیاران د مذهب چې ناغي وي د شرط په خلاف وځي شرط لغوره را په شان ته د عمره ټول عمر دا کیږي. جعلتها له استعمركم فيها جعلكم عمارا. وبه قال حدثنا ابن عامر قال حدثنا شيبان عن يحيى عن ابي سلمة عن جابر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم بالعمره انها لمن وهبت له. وبه قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا محمد قال حدثنا قتادة قال حدثني نصر بن انس عن بشير بن نهيك عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العمره جائزة. وقال قال حدثني جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه وهو من اشتهار من الناس الفرس والشابة وغيرها. وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت انس يقول كان وزع بالمدينة فقال النبي صلى الله عليه وسلم فرس من ابي طلحة يقال له المندوب فركب فلما رجع قال ما رأينا من شيء وإن وجدناه لبخلا أو استعارة للعروس عند البناء. مشاور پارا چې ځنې ته ملکی الفانه مطلق کی په وخت د بنا کې تر عائشہ یو کمیسو هغه وخت دا په 15 درهم باندې شوی دا دومره خسته مدینه منوره کې چې چا بواده ورته به سوال کوه کمیس تګراکا نبی بناوي پاغي کې وته دا نبی دی وینځ په غاړه باندې خسته جامې کتلې یو څو ګور وینځ تم خلک د جامې یو وخت د څو جما کمیس په مدینه کې ګرځېدو کوو دي کې وبه قال حدثنا ابن عامر قال حدثنا عبد الله بن ايمن قال حدثني به قال دخلت على عائشة وعليه درع كسر ثمن 5 دراهم. درع چې دا قمیص د مرئي طويل کېږي انظر اليها فانها تضحى ان تلبسه في البيت وقد كان او كثر ثياب من غليظ القطن دا هغه پومبي نوي خو ډېر پیړوي نو هغه دا و چې سامان د 15 درهم او فقالت ارفع بصرك الى جاريتي لك زما دی وینځ ته وګوره انظر اليها فإنها تزهى أن تلبسه في البيت. دا وینځ نن سبا کبر کوي د دینا چې دا لباس په کور کې استعمال کې فاصله ادا چې بهر ته پکې لاړ شي. وقد كان لي منهن درع او دغه کپلو زما یو کمیسو علی عهد رسول الله صلی الله علیه وسلم فما كانت امراه تقين تزين بالمدینه الا خلت الی تستعيره. ابرانا په سوال غوښتو ما به ورکو او اوس دا چې دا وینځه بهر نه په واده کې کور کې چې استعمالیم خبر کوي د دینا أبو فضل المنيحة. وبه قال حدثنا ابن بكير قال حدثنا مالك عن أبي زناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم المنيحة اللحمة الصفي من حطن. نو هغه د شودو والا ساروي شو چې صفي وي صفي چاته ویل کېږي الغزيره الكريمه غزيره اللبن شودو پکې ډېر والشاة الصفي تغدو بنا وتروح بنا
چې یو لوخه سال د کوي یو بیا مصفحي ماخام د کوي زه وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف دا څنګه چې هغه چې شوی کنه نیمه کیلو کین ته زمانه غیا خو ورکی او دا ته تعدیه کې ورکی نو هغه افضل ده چې هغه خډک غلام زلري او شو د على نعم الصدقة وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا ابن وهب قال حدثني يونس عن ابن شهاب عن انس بن مالك قال لما قدم المهاجرون المدينة من مكة وليس بأيديهم شيء وكانت الأنصار أهل الأرض والعقار فقاتلهم الأنصار على أن يعطوا ثمار أموالهم كل عام ويكفوهم العمل والمؤونة وكانت أم أنس أم سليم كانت أم عبد الله بن أبي طلحة وكانت أعطت أم أنس بن مالك رسول فكانت أعطت أم أنس بن مالك رسول الله صلى الله عليه وسلم غيظاقا فأعطاه تجري بوټي ورکړي فاطواهن النبي صلى الله عليه وسلم ایمان ته ورکړو چې د مولا توا چې مور د اسامه بن زید و قال ابن شهاب فاخبرنا انس ان النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من قتل اهل خيبر وانصرف الى المدينه رد المهاجرون الى الانصار منائحهما اغا عتيق فالتي كانوا منحوه من ثمارهم چوني ویغي واپس کړ ورته رد النبي صلى الله عليه وسلم الى امه عزاقها مور د چوم سلیم دغه ته مکجوري واپس کړی فاط رسول الله صلی الله علیه وسلم او مایمن مکانهن من حیته تاسو بخاری کې دا تر شیو چې میمن په باندې لانجه کولا وینه دا زماري دا زنور کوم چاته بیا نبی اکرم صلی الله علیه وسلم رضا کړ چې تاسو د زنور په پټیه باغونه درکم دا ورکه وتا فقال احمد بن شبيب اخبرنا عن يونس بهذا وقال مكانهن من خالته وبه قال حدثنا مصدد قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثني من خالتي دخل مالنا غير من حسان بن عطيتان ابي كبشة السلولي قال سمعت عبد الله بن عمرو يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 حزة أعراهن منيحة العنز ما من عامل يعمل بخصلة منها رجاء ثوابها وتصديق موعودها إلا أدخله الله بها الجنة قال حسان فعدتناه ما دون منيحة العنز من رد السلام وتشميت العاطف وإماتة الأعضاء عن الطريق ونفي فما استطعنا أن نبلغ 15 عدداً چکل سلیشماری بینشماری کیږي خدا چې ټول چې تفصیل پکې کېنو دا خو به صدقات او شعبې د ایمان دي هغه محدثین شمار کړی دي وبه قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا وزاي قال حدثني عطاء عن جابر قال كانت لرجال منا فضول أراضينا فقالوا أنوجرها بالثلث والربع والنصف فقال النبي صلى الله عليه وسلم من كانت ذوات فليزرعها أو ليمنعها أخاه فإن أبى فليمسك أرضه وقال محمد بن يوسف حدثنا وزاي قال حدثنا زهري قال حدثني عطاء بن يزيد قال حدثني ابو سعيد قال جاء اعرابي الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا عن الهجرة فقال ويحك أن الهجرة شأنها شديد فهل لك من إبل قال نعم قال فتؤتي صدقتها قال نعم قال فهل تمنح منها قال نعم قال فتحببها يوم وردها قال نعم قال فمن من وراء البحار فإن الله لن يترك من عملك شيئا وبه قال حدثنا محمد بن بشار يترك لك يسيرك دعاء السيد خلا يسيرك لا ينقصك وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا ايوب بن عمرو بن طاووس قال حدثني اعلمهم بذلك يعني ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج الى ارض فاصبت زرعا فقال لمن هذه؟ فقال افتراها فلان فقال اما انه لو منها اياه دا فلاني فکرای جارنه ولدا یا لکه دور تم دا څور کړی وې کنه خیر له ان ياخذ عليه اجر معلوما اذا قال اقدمتك هذه الجاريه على ما يتعارف الناس یو چا بل څه اقدمتك هذه الجاريه دغه وینځه مې ته په خدمت درکړه او جایز دا جایز ده هیبه کیږي او هغه چې دا واخصه ده هغه ملکیت کراله بنا پاغه چې په عرف کې دا الفاظ دي کې استعمالي وقال بعض الناس هذه عاريتنا دا عاريت ورته دین احناف دي احناف چې دی وی دا عاریت ګڼي دای په عاریت سره ور کړی دا واپس ته ورته خسته شي ورته دوه خدمت څه هغه کار وته کوي او چې خبر ده چې دا بعض الناس دی وایي کده سی ورته وی چې کتو تو که حاضر تو دا جامع می در کې درته په هغه خدمتونه به خدمت دا به هبه مانی او هغه به هبه نه مانی
نو جواب دا دی چې دا هبه منو هغه هبه نه منو دی کې دلیل د احناف او عرف دی کنيت اعتبار پکې ولانجې نه کول اخلاص سره خبره امامنا مسله ته د قضا او د لانجې کوي ما تاسو ویل چې الکه دا خدمت لپاره د سره لاړ شي او دا مثلا زما غلام وي زه د سره خدمت وکړي په عرف کې د الفاظ د هبې نه دي دا الفاظ د اصول د خدمت دي د لودي د اشر دي دا به تاسو سره کار کوي واپس به ما ته راځي هغه ځوان لانجه واچول نه ما ترې د الفاظ ویلي دا خو هبه ما شی نه دا زما شو لانجه قضا ته لاړم امامنا وی په عرف کې د الفاظ د هبې نه دي فلهذا دا واپس کېږي بستا دې ته هبه نه ویل کېږي پاتې شو جامه تاسو که هغه توبه دا جامه مثال ته درکړي دا خو د هبې الفاظ دي کنه په عرف کې دا په هبه کې استعماليږي دا په عاریت کې نه استعماليږي او په هغه کې کثر ته د واحد نه د هبې د صحیح کېږي نه په دې ویل چې نه صحیح کېږي او یار ورکه ورته وغلان نه کوي واپس دې ته نه راغواړي وغلان ورسره نه کوي خبره نشته هغه مسله د قضا کړي دا چې قضا په صورت د اختلاف په صورت کې هغه الفاظو کې کچر ته مالک ویل چې زما د هبې نشته دا هبه نه ده عرف کې هبه نه ده الفاظ د هبې نه دي څنګه د هبې باندې حمله وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شيبان قال حدثنا ابو الزناد عن الارجن بن هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هاجر الى د کمپنی امام مغه کې راځيګا نو لوی سره خدای لوی شان در کړی دی او د امت اصح الكتب ستا کتاب ته ټول امت غاړه یې خدا عمر مقام کړی درک نو تا نه به قضا مسلې چا وختي دي قاضي خو پاتې شوی نه په ژوندۍ کې چې نه پاتې شوی دا مسلې پرې د قضات ته فقهاو ته پرې کلم چې سړی دا خپل باب نه اخو غږیږي نو بیا مسله د جوړیږي نو ما ته یو کس راغی ساده شان خلیفه سوچامي هغه ما ته وی چې یاره دې فلانه مراقبه کې راځي چې کې ځاځي ما ته به حیات وحدانی من دا حیات وحدانی څه ته وي نو ما دا خو تلاړې ډېر وروسته مراقبې لرا ستا که چې ته ومه مراقبې ته تراشي او ومه نو د عمل اول مراقبې تراشي چې فیض مې د ذاتي بیچون بلطفه قلبي ما دا قلب څه شي ته وي څه خو څه دا قلب هم نه پیژني همي سړی او یو بل چا خپل کې دایې خېدي چې زګرځي په خلافو باندې دا کار کوي بعض یو مشن روان دی هغه بس انداز ځان د بعض خلافو په خلو کې دا چې الکه تا مراقبه کړي دا څه شي ته وي دا څه شي ته وي په دې باندې خلک ګرول او خلک دا کول چې دا مقام نه پیژني نه نظم چې الکه ته د یا حل نه دا شي زنه مچړه بس هغه څه خلک ته وي ته وایا په تعالی باندې بلا علم او سادهګي ته ګوري او څه شفیز بدر کی درته او مې کتل چې چړل کې نو ته پیز مې ذاتي بیچون به په قلبي راځي دا قلبي چراغ دا قلب څه ته وي دا قلب او د فؤاد په من کې څه فرق دی او دا فیض قلب سره دي که فؤاد سره دي دې کې علما اتحاد قائل دي کې اختلاف قائل دي چې اختلاف دې د څه نه عبارت دی کله مدغه سنوبري ته قلب یو دې ترازی نو څنډه ته خو سم ډیر پیز ورزي به ځکه چې کې 2 کیلو ځای انسان چې وړو کې دا څه ته پیز راځي نو مسواز خپلې ونی و بیا مې راستو اهل دې نه امي سړی راشي مچړه تاسو چې د صوفیا او د لاره څنګه کار ته مشایخ خو دې غوايا کله چې سړی د کم باب نه ماهر نه یې هغه باب کې وینا دا علم باطن به څه علم هم نه دی چې امام رباني صاحب اصطلاحات جوړ کړي هغه راځه کې هغه واستوایا دا خاصه په پردیسه نور باندې پراټي په خول دي ته چې دومره تکړه سړی خپل د الفاظو سوال مجدد د زمان ځانته وای مبارک رحمت الله علیه او سید چې مکتوبات شریف اصطلاحات هغه مجدد د الفاظ د په دغه تجدید کې داغه تابع او د اصطلاحات خو بیا فکرات او مرات به استاد لګیو د مکتوبات شریف درس وکړه او د ورته دي چې مربان څخه خطا شوی دوشتره چې مربان څخه خطا معلومه کی بیا هغه څه سره هم شک نه چې خدای خطا معلومه کړی شي چې کم شک کې ماهر نه هغه نه مغږیږي زه خپل د صوفیو د اصطلاح کې نه راګي ولې نه راګي هم زه پکې وارث نه یم پدې کې کنه ماهر نه یم پکې ولې پکې خبرې و سره د علم نه چوفان کې به مهارت وي خدای کې مې نشته چې نشته بس غلې امتنه نو دې مونږه یادو چې لکه ته حدیثو کې ماهری په حدثنا کې ماهری نو ته د قضا بابونه مچړې امامنا سره امام وې څه سره کنه ته په قضا کې څنګه هغه تزان هغه مسله د کوم دي چیړي او ته باندې اعتراض د کوم دي نه کوي
فأعطوها أجر فرجعت فقال أشعرت أن الله كبت الكافر وأقدم وليدته وقال ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فأقدمها هاجر باب إذا قبل رجل ما فرس لفظ العرب قوم ویلې ده کنه هغه ایو سړی هغه بل طویل چې ما فعل ابوک بحماري هغه وی چې باعي مو باع هو ويتاول بحماري تا پاری باندې ولې جر ورنه کې به دې په داخله کړو باو که تجر به لا تجر خو زه دې اهل نو کنه الګ چا دا نو وختي چې ته پات عمل ورکو او تجارت کې جدي چا غوړي چې هغه د جنسي کلمې نه چې کوم باب کې وته امام نه یې ماهر نه یې مې سیړه پرې دا خپل حل ته پرې دا ما خلک به کوي ردم مکور وقال بعض الناس له أن يرجع فيها فبإذن حدثنا ميدي قال حدثنا سفيان قال سمعت مالكا يسأل زيد بن أسلم قال سمعت أبي يقول كان عمر حملت على فرس في سبيل الله فرأيته يباع وسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم استدلال کړه خاص واقع مولیده ولیده خدمت کې ورکړه دا هبه و دي ځان سره بوته موږ نه دی ویلي چې نه د هبه پکې نه صحیح کیږي نیت د هبه صحیح دی ورکه خو د لانجی په صورت کې چې واهب وي زما هبه نه ده مراد او عرف نه مراد لفظ تقاضا نه کوي نو بیا نه ده مراد پکې